سبحانه وتعالى مسلمانانو ته دا حکم فرمایي چې تاسو د الله تبارک وتعالى د نعمتونو استفاده وکړئ او بیا د هغې شکر ادا کړئ او نورو خلکو ته هم ترغیب ورکړئ شو چې د الله تبارک وتعالى د عبادت دعوا کوئ نو د هغه د نعمتونو شکر هم ادا کړئ او بیا د دې خبرې مذمت فرمایي چې کوم خلکو خپل باندې ځان لپاره څه څیزونه حلال کړو او څه څیزونه حرام کړو ارشاد فرمایي چې د علت او د حرمت اختیار د الله جل شانه سره دی هغه تاسو باندې حرام کړی دی مرداره د خنزیر غوښه او هغه څه چې په هغې باندې د الله نه سوا د بل چا نوم واغوښتلی شي بیا که څوک مجبوره شي نو د مجبورۍ په حالت کې دغه څیز هم هغه استعمالولی شي په قدر ضرورت او اوس په دغه سلسله کې ترغیب ورکوي چې د دنیا د ژوند ډېره لږه فایده ده او دغه منکرینو لپاره نه منونکو خلکو لپاره دردناک عذاب دی او چې کوم یهودیانو په هغوی باندې موږ حرام کړو الله تبارک وتعالی په هغوی باندې بعض څیزونه بطور سزا او بطور عذاب په هغوی باندې بند کړو لکه د اوښ غوښه دغه شانتي شترمرغ او دغه شانتي هر هغه څه چې کوم نوکونه والا ای او دغه شانتي د هغې پنجې نښتې دا په دوی باندې بطور سزا الله جل شانه حرام کړو دغه شانتي په غوښه باندې چې کومه چربي وي دا ور باندې حرام کړو د دوی د خپل ګناهونو په وجه باندې بطور سزا الله تبارک وتعالی چې دا په دوی باندې حرام کړو او فرمایي چې موږ په دې ظلم نه وکړو بلکې دوی په خپل باندې د خپل ځان باندې ظلم کړو د ګناهونو په وجه باندې او بیا په دې دریم آیت مبارکه کې ترغیب ورکوي الله تبارک وتعالی د هغو خلکو ته چې کوم په ناپوهتیا کې ګناهونه وشي څنګه چې یهودیانو نه ګناهونه وشو نو بار بار هغوی ته الله تبارک وتعالی مهلت ورکړه بیا په هغوی باندې عذاب په دنیا کې مسلط نو آیا د دې امت خلکو لپاره هم دقسې ده نو الله جل شانه فرمایي چې نه کومو خلکو په جهالت کې په ناپوهتیا کې په غفلت کې ګناهونه وکړه او بیا توبه وایستله نو او خپل اصلاح خپل اعمال سم نو الله تبارک وتعالی ډېر زیات بخونکي رحم کوونکي دی متاع قلیل دا خو فایده ده لږ شان ولهم عذاب علیم او دوی لپاره عذاب دی دردناک مخکې نه مضمون روان دی چې کوم خلک الله تبارک وتعالی باندې دروغ وایي هغوی چرې نشي کامیابېږي اگر چې د دنیا ظاهري ژوند کې څه فایده واخلي خو متاع قلیل لږه شانتې فایده ده ولهم عذاب علیم دوی لپاره عذاب دردناک دی وعلى الذين هادوا او هغه باندې چې یهودیان دي حرمنا حرام کړل د مونږه ما هغه قصصنا عليك چې مونږ بیان کړی دی پتا من قبل د دې وړاندې یعنې کوم څیزونه مخکې په سوره مائده کې سوره انعام کې دغه تفصیل ذکر دی یهودیانو د ګناهونو په وجه باندې د هغوی د سرکشۍ په وجه باندې الله تبارک وتعالی دا څیزونه ورباندې حرام کړل حالانکه حلال څیزونه بطور سزا په دوی حرام کړی شو وما ظلمناهم او ظلم نه کړی موږ په دوی ولکن كانوا لیکن دوی انفسهم یظلمون په خپل ځان باندې ظلم کول دی وجه نه چې کله انسان په ګناه کې مبتلا وي دا هغه ګناه د نحوست د وجه نه دی په خپل ځان باندې ظلم کوي په خپل ځان باندې رزق تنګوي په خپل ځان باندې ژوند را تنګوي او په خپل ذهن او په خپل زړه باندې چې دی د ګناهونو نحوست هغه تاریکوي د ټولو نه لوی نقصان د ګناهګار ته د هغه د ګناهونو خپله دی دغه ژوند بېچینه شي اضطراب سره مخ شي او دې بلکل د زړه سکون او قرار ختم شي د ګناهونو د نحوست د وجه نه نو دا په چا چې دی په ظلم نه دی کړی بلکې ولکن كانوا انفسهم یظلمون په خپلو ځانونو باندې ظلم کړی ثم ان ربک یا چې کله داسې د عذاب ذکر راغی د یهودو نو همیشه اهل ایمان بیا ویریږي چې آیا موږ ته به هم داسې سزا ملاویږي نو فرمایي چې ثم ان ربک بیا بېشکه ستا رب للذین هغو خلکو دپاره عملوا السوء چې عملونه وکړل خراب بجهالة په ناپوهۍ سره ثم تابوا بیا توبه وکړه من بعد ذلک پس د دې نه واصلحوا او اصلاح وکړي نو کومو خلکو بجهالة په ناپوهتیا سره چې دی ګناه وکړه یقینا چې کله هم انسان نه ګناه کېږي نو په جهالت او په ناپوهتیا سره کېږي ګینې یو انسان د مار نه یریږي د ګړم نه یریږي د الله رب العالمین د ذات نه څنګه نه یریږي